والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. سورہ انفال لسم سپارہ 74 نمبر آیاتی مبارکہ دی آیاتن مبارکو کی صحابہ کرام تلوی بشارت اولوی زیرے دے زکا صحابہ کرام مبارک رب العالمین فرمائی اولئک هم المؤمنون حقا ویدا صحابہ چی دی دا مومنان کا مہاجرین و کا انصار خو اولئک هم المؤمنون حقا دا صحابہ چیو دا مومنان او دویم بشارت دادے اولئک هم المؤمنون حقا چی دی ایمان حق او رشتینے او دی ایمان دا شک او دا منافقت نپاکو اولئک هم المؤمنون حقا چی رب العالمین خپل دا سڑی دا ایمان صفتو کی چی دا مومنان دی او پا حق مومنان دی رشتینی مومنان دی ایمان حق دے ایمان دا شک نا پاک دے ایمان دا نفاق نا پاک دے نو دا دی دا پارا لوی اعزاز دے دا صحابہ کرامو دا پارا بیاوائی لہم مغفرت و رزق کریم دی دا پارا رب العالمین وی مغفرت تے دوی دا پارا بخن دا چی سمر لغزشون و گناہون تی شوی دی اللہ ورطا دا مافی اعلانو کو لہم مغفرتن دی دا پارا مغفرت تے دی طول گناہون ما معاف کری دی دی طول لغزشون و خطائے ما معاف کری دی چی رب العالمین ورطا د خپل طرف نه د معافی اعلان اکی دا سمر لوی خبره ده ایمان پاک دے او حق دے او مغفرتن دیتا میں ہر سب خلی دی معاف کری بھی دی دی وجن علماء وائی چی رب العالمین وائی چی ما صحابہ کرام معاف کری دی نو د صحابہ کرام لغزشونا دا غی خطائی ذکر کول پتور دا اعتراض یا پتور دا توہین دا بالکل ناجائز دی دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا لا نذکر احدا من الصحابت بالسوء مونگ با نیادو پا صحابہ کرامو کی یو کس ہم پا بدائی سرا چی تاریخی روایاتو کی داغی لغزشون و خطائے راغلی دی نو قرآن قطعی دے قرآن وی لہم مغفرتن اللہ وی ما بخلی دی و ما ورط خطائے معاف کری دی نو تولی داغی لغزشون خطائے پتور دا اعتراض ذکر کئی او بیا پتور دا توہین ذکر کئی نا اللہ وی ما معاف کری دی دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چی صحابہ کرام طول مغفور دی گناہون تشوی خطائے دا گناہون نا پاک ندی خو مغفور دی اللہ ورطا طول خطائے معاف کری دی او انبیاء کرام طول معصوم دی
اد گناہ نه پاک دی قبل النبوت او بعد النبوت. نو صحابه ته الله اعلان د معافی کړی دی او یو بل اعلان ورتم کړی رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د دین رضا دی او دی د الله نه رضا دی. نو چې الله د معافی او د رضای اعلان وکي نو زما ستا جبې له مناسب نه دي چې هغه جبه د صحابه کرامو خلاف بیا اوچتي. صحابه معیار حق دی، الله ټول بخلی دی او زمونږ د سر ګلونه او تاجونه دي. صحابه کرام هغې له الله یو اعزاز ورکړی چې د ټولې زمانې اولیاء راجمع شي، د ټولې زمانې نیکان او اولیاء راجمع کې د یو صحابي د پیزار هغې دوړي تم نه رسیږي. صحابه کرامو له الله یو مقام ورکړی چرته صحابه دا ډیر لوی د شرافت خاوندانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. ابوبکر صدیقه ته په غار کې زما مرګری وی نو و صاحبی علی الحوض په حوض کوثر بم زما ملګری. سړی ورته وایي په امام الانبیاء ورته وایي په حوض کوثر به زما ملګری. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وایي جنت ته لاړم، جبریل امین جنت ته بووستلم، ما جنت ولیده یا په شپه د معراج یا په خوب کې. نو چې جنت می ولیده نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي زړه کې مې ډېر ارمان راغی الله حبیبه چې زه در سره وې مام لیدی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ابوبکر صدیقه دغه جنت زما په تمام امتیانو حرام دی چې څو پورې ورته ته نه داخل شي. نو چې سړی ژوندی ورته وایي زما امت کې به د ټولو نه ړومبی ته جنت ته. دې نه بله خوشخبري شته. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پہ را داخل شو. چې راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زما پلاری ولیده وی انت عتیق الله من النار. ابوبکر صدیقه انت عتیق الله، ته آزاد شوی د الله من النار، ته د اور نه آزاد آزاد. وی په یوم اذن سمی عتیقا، د هغې وخت نه زما پلار مسمه شو په عتیق سره. بیا به ورته خلکو عتیق وي. د عتیق معنا د جهنم د اور نه آزاد شوی صحابي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل وی مناسب نه دی هغې قوم لره چې هغې کې ابوبکر صدیق موجودي رضی الله تعالی عنه هغې قوم لدی بل څوک امامت وکړي. چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پکې موجودي نو امامت په دې لوی د قدر خاوندان صحابه کرام. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بارکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی ان الله جعل الحق علی لسان عمر وقلبه. الله پاک حق ګرځولی دی په ژبه او په زړه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. چې دې څه خبره کوي او پړه کې راځي نو هغه حق وي. الله د ده په ژبه او د ده په زړه باندې الله حق ګرځولی دی نو دې حق وینا کوي. او فرمایل به لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، کما نه پس پیغمبر وی لکان عمر، ناغه به عمر رضی الله تعالی عنه. خو ما نه پس بل پیغمبر نشتا که وی ناغه به عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه. دومره لوی اعزاز صحابه کرامو ته حاصل. عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چندی اعلان وکړو. دومره چندی راوړله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل عثمان رضی الله تعالی عنه
د نن نه پخوا چې ته څه عمل کوې تا ته به الله څه نه وایي ما عمل بعد اليوم چې څه عمل کوې تا ته الله څه نه وایي مرتین مونږ د رسول الله مبارک د خولې نه 2 ځله دا لفظ واورېد مطلب دا چې کو دې د نن نه پخوا نور نفلي صدقات نه کوي که نه فرض منځ خو به خامخا سړی کوي خو د نن نه پخوا کو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه نور نفلی صدقات نه کوي نو دا چې څه یې کړي دا ورله پوره دي نو چې سړی دا ورته ووایي دا څومره لوی اعزاز او دعا یې کړې وه وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان اے رحمانه چې قیامت کې حساب آلی نو د عثمان نه نرم حساب واله د سره حساب کې الله نرمی وکه نرمی 2 لونه د امام الانبیاء په نکاح کې پاتې شوی ورکړله وفات شوه بله بیا ورکړله هغه بیا وفات شو امام الانبیاء وی که بله لور مې وی نو ام مې دته په نکاح کوله ځکه به ورته عثمان ذوالنورین وی د 2 نورونو خاون چې د امام الانبیاء 2 لونه په نکاح کې تیری شوي څومره لوی مقام علی رضی الله تعالی عنه خلفای راشدینو کې 4 نمبر علی رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی اے صحابو د دې نه بل لوی احساس شته وی صحابو علی زمانه دی او زه د علی نه یم علی زمانه دی او زه د علی نه یم علی ته تکلیف مه ورکوئ رضی الله تعالی عنه دې زمانه دی او زه د ده نه یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیغام ولیږه چې فاطمه سره نکاح وکم نبی علیہ السلام ورته وړه ده عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولیږو نکاح کوم وی وړه ده چې علی رضی الله تعالی عنہ پیغام د نکاح ولیږو بس فزوجها هغه سره ول نکاح وکړل وی فاطمه ته په نکاح در کوم خپل لور رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح کړل صحابه ټول بختور و بختور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی یو صحابی بارکی دعا کوله معاویه رضی الله تعالی عنہ بارکی دعا کوله وی اللهم اجعله هادیا مهدیا واهدی به یا الله دې هادي وګرځئ چې نور خلقو ته لارې ښي مهدیا الله په خپله هم په نیغه لار روان کړي واهدي به الله د ده په وجه هدایتونه خلقو له ورکړي صحابه خو بختور وو امام الانبیاء سره یو تالی خوراک کړی امام الانبیاء ورته خوشخبری ورکړی یو صحابي وی بختور صحابي په مونږ ټولو کې سعد ابن ابي مالک سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه دا په مونږ کې ډېر غوره ځکه ما یو ورځ د امام الانبیاء نه یوه خبره اورېدلې وه چې دی هېڅ چاته نه وکړي نبی علیہ السلام به داسې ویلي وی ستا پلار دی په ما زما پلار دی په تا قربان شي خلک وایي سړي ته وی زما پلار دی په تا قربان خو دواړه یې چرې د چا نه نو قربان کړي داسې چاته نه ویلي چې زما پلار او مور دی دواړه ستا نه قرباني هوی د یو جنگ موقع وه سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وی ارمی سعد ولا غشی ولا پیداک ابی و امی پیداک ابی و امی زما د مور او پلار دواړه پتا قربان شي زما د مور او پلار دواړه پتا قربان شي ارمی ولا غشی ولا فداک ابی و امی زما د مور او پلار دواړه پتا قربان شي دومره مینه وه صحابه کرامو سره رب العالمین ورته لوی لوی اعزازونه ورکړي نو دې آیاتونو مبارکو کې رب العالمین د صحابه کرامو فضیلت ذکر کوي او هغې ته غټې غټې خوشخبری ورکوي والذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړی وهاجرو او هجرت کړی وجاهدو او جهاد کړی فی سبیل الله په لاره د الله کې نو دغه مهاجرین صحابه شو چې د مکې نه مدینې ته تلي والذین او هغه کسان آووا ونصورو چې ځای ورکړی دی مهاجرینو ته
ونصرو او امداد کړو د دوی نو دا انصار شو مکی نه تلیو هغه مهاجرین شو مدینه منوره کې چې هغه انصار شو اولئک دا ټول هم المؤمنون حقا دی مؤمنان دی پرشتیا سرا چې الله د سړي د ایمان گواهی ورکی چې اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان مؤمنان وو پرشتیا سرا دسی خو مونږ هر سړی وایو زما ایمان حق دی او رښتینی دی خدا به رښتینی علی چې کله الله خو یې رښتینو کې ورواچي الله مونږ ټول رښتینی مؤمنان کا وی دغه کسان مؤمنان دی پر اختیا سره لهم مغفرتون د دې دپاره به بخنه وي نو الله د مخنې اعلان وکړو ورزق کریم او د دې دپاره به رزق وي عزتمند په دنیا کې مالی غنیمت او په آخرت کې جنت او والذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړیو من بعدو ایمان راوړیو د هغې نه رستو او هجرت کړیو او جهاد کړیو د څه نه رستو چې ایمان راوړیو او جهاد کړیو ایمان راوړیو د هغې نه رستو نو مراد تینا فتح مکه ده چې د هغې نه رستو یا تینا مراد صلح حدیبیه ده نو هغه ټول چې چا رستم ایمان راوړیو وهاجرو هجرت کړیو جهاد کړیو معکم په ملګرتیا ستاسو کې په اولئک منکم نو دغه کسان هم ستاسو نه دي نو پته ولګېدله چې په صحابیت او په ایمان حقه کې او په مغفرت کې ټول صحابه برابرو صحابیت کې یو شانو په ایمان حقه کې یو شانو په مغفرت کې یو شانو البته مراتب پکیو د چا مرتبه اوچتا او د چا کوزا خو صحابیت کې یو شان د ایمان په حقانیت کې یو شان په مغفرت کې یو شان الله وی فاولئک منکم دغه کسان ستاسو نو و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض او یو نسب والا با خپلوان وی بعضی د دوینا یو نسب والا خپلوان چې دی بعضهم اولا ببعض بعضی د دوینا بزیات حقداران وی د بعضو په میراث کې نو دلته دا اشاره وشوله مخکې د اسلام اولنې حکم دو چې میراث په د موالات په بنیاد تقسیمېدو دو صحابو منځ کې به ورورولي وشوله د یو بل میراث په اغستو نو بیا په دې آیات سره هغه منسوخ شو الله وی میراث په صرف د نسب والی په تعلق میلاوي د مرګتیا په تعلق په چاته میراث نه میلاوي که هر څومره نږدې ملګری د چا ورورولي ورسره خو میراث کې دی شریک نه دی و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض او یو نسب والا خپلوان اولو الارحام د رشتې خاوندان بعضهم بعضی د دین اولا حقداران دی ببعض د بعض نورو په میراث کې پی کتاب الله په حکم د الله کې ان الله بكل شیء علیم بیشک الله تبارک و تعالی په هر چیز باندې پوهه دی